ګرانو کتونکو الف خان شیرپوه یم کیمرامین راسره یاسر خان دی او ماښام ته لږ وخت پاتې دی ړومبنۍ روژه ده او په ټول ملک الحمدلله په یو ځای باندې روژه ده دا ډېره ښه خبره ده او دا روژه موږ او تاسو ته الله پاک یو چانس راکړی دی چانس څنګه چې بله شپه هم د هغه جړخ کتلی وي که نه چې ټول یې وړقولي او نه رغه و چې د کمرې نه تښتېدو د هر څه په ځای پرېښي وو موږ هم ښه منډې وهلې وې یکدم مو بس الله پاک روژه راوسته یو چانس یې راکړه یو موقع یې راکړه چې په دې موقع کې موږ په خپل رب باندې خپل ځان وبخو ګرانو کتونکو تقسیم سلسله خو روانه موږ لا یورالو دې نه پس به چې کوم دی نو ویډیوګانې راځي چې نن ورځ کې موږ الحمدلله د 11 لاک روپو وړو او غوړي تقسیم کړي نن ورځ کې خو بیا دې سره سره کار ډېر زیات و نو چې کار ډېر زیات و نو موږ دیګ هم تقسیمو ماښام کې د خانې له طرف نه نو هغه دیګ چې کوم دی هغې کې موږ نن حصه وانغستله خو بیا خو م ابوبکر خان تعارف محتاج نه دی خوا کې مې دی راشه دې خوا تله دې خوا راشه دې ټیم کې دا اینې لا ډېر خلک به نور هم راځي خو دې وخت کې ابوبکر خان چې کوم دی نو نری روجې ورسره هر څه نو دا به ورکو ابوبکر خان دا دوی له ورکه دا زنانه چې کوم ده ډب غریب آباد دی که نه ډب غریب آباد نه دا دې وخت کې راغلی دی له ورکه چا یو ولا بل هم ورکه ډېره لرې نه راغلې ده بل هم ورکه هغې له هم ورکه ونیسه ده یو ته د ګوتی د ماشوم له ورکه شاته ته ورکه راشي یو ته له هم ورکه هله دا ابوبکر خان او محمد علي خان او دا زه تاسو زه ښه دا زه محمد علي خان باقاعده چې کوم دی نو دا دې اړخ باندې راځي په دې راځي محمد علي خان او ابوبکر خان او اسدالله خان زمونږ اسدالله خان په دعاګانو کې یاد ساتئ زو بهر چې کوم دی لکه دې خو دغه شو خو دې وخت کې بهر چې کوم غریبانان دي نو هغې له به ابوبکر خان چې کوم دی نو په خپل لاس باندې دا ورکوي نو ګرانو کتونکو د دې ویډیو مقصد او مرام دا دی چې راځئ کور کې چې قجورې وس کېږي قجوره ورکې بار روزې شربت ته چې وس کېږي بار روزې دې سره مینه زیاتېږي او د خلکو د اخلاص پته لګي نو راځئ چې دې موږ چې کوم دی نو خلکو ته دغه ورکو دا چونکې اوس ماښامې دی لایو او دې وخت کې عبدالله چې کوم دی د عبدالله سموسي او بیا د عبدالله زلوبی چې کومې دي اگر چې موږ له نه راکوي خو زلوبو له ډېر د لرې نه خلک راځي دا ورکړه ابوبکر خان دا ونیسه راشه دې خوا ته لږه راشه نو دا د عبدالله زلوبی چې کومې دي راشه دې خوا ته راشه دا نری روجې او دا یاسر لم ته کېږده او اختر ایوب ته هم ته کېږده نو دا دغه دې صحیح ده که نه او نور به هم دغه سلسله به چې کومه ده هغه به رواني ګرانو کتونکو ابوبکر خان څه به په دې موقع باندې دا زه خپل ځای ته به لاړ شو نو هلته به کې کوم دی نو هغه به کوو ګرانو کتونکو انشاءالله په دغه روژه کې زمونږ غټ پیکیجونه چې کوم دي هغې تقسیم سلسله به رواني دا زمونږ سره زه چې تاسو ته یم دا موږ سره سټاپ دی ګورئ یو 2 3 4 دا موږ سره سټاپ دی فی سبیل الله دا موږ سره لګیا وي فی سبیل الله او کله ما ته ووایي یاره وي موږ له هم سره زه ورته یم یاره کونډه رونډه له نو ښه ده دوی زما خیال ساتي نو زما خبره خو چې غټ پیکج کله ورکو نو انشاءالله دغه سلسله به رواني چونکې ړومبۍ روژه ده نن پکې موږ ډېر زیات احتجاجونه هم کړي دي احتجاجونو سره چې کوم دی نو موږ تقسیم هم کړی دي ابوبکر خان څه به وایي په دې موقع باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول نه پهل زه د الله پاک ډېر زیات شکریا ادا کوم لومبۍ خو به زه تاسو ته د زلزلې خبره وکړم زلزلې چې کومه راله زه په دې باندې ډېر زیات یو طرف باندې خفه یم زموږ ملک زموږ خلک دومره ګنایان شروع کړي چې الله پاک قهر موږ باندې رالی او بل یو باندې د الله پاک شکر هم ادا کوم چې الله پاک موږ له هدایت راکړو الله پاک موږ تباه نه کړو تاسو وګورئ تاسو ترکیه خلک رایات شي نو هغې څومره تباه شو خو زموږ کې په ریکټر سکیل کې دا 7.7 یا 6.8 څخه خلکو ریکارډ شوی وه پای کې دا دومره نقصانات ونه شو جزاک الله په دې باندې ډېر خوشحال یم او موږ له د دې روجو کې روجو نیسلې اجازه راکو او موقع راکړه جزاک الله انشاءالله مازدیګر به دغه شانته ابوبکر خان راځو خلکو سره مخاطب کیږو دوه درې خبرې به کوو څه پته لګي د خپل ژوند هغه د ورځې تجربه به ورسره شریکو او څنګه چې تاسو وي چې الله پاک موږ له یو هدایت راکړه مو خیر راکړه چې موږ دا چانس نه پیدا والو خو چونکې نو نو یو بس ټوله دنیا خو جړقولې وه که نه د ترکي شانتې موږ هم تېر شو څنګه چې تاسو په یو ملک نه په 3 ملکونو کې د تاجکستان راغلې وه او په 3 ملکونو کې تللې وه خو یا الله موږ ټول نه پیل بیا به شکر ادا کړو چې موږ
جمدي یو او الله پاک موږ له موقع محمد علي خان راکړو راشه که نن خو څه تم دوه درې خبرې وکړه ګوره روژې مبارکي خلکو له ورکړه نن لومبنۍ روژه ده ټول کتونکي چې ګوري نو چېرته چې وي نو هغوی ته مبارکي ووایه دا روژې مبارک شه دی کې عبادتونه کوئ د الله نه معافي غواړئ دا زموږ سپاره یو ګولډن چانس دی چې موږ الله پاک نه خپل ګناهیانو معافي غواړو توبهګانې ترې وکړو ښه دې کې ډېر زیات عبادت وکړو دې کې د عبادت ډبل ثواب دی صرف دا نه چې روژه ساتو او بوکړ تعلیم منځونه پک کوئ عبادت پک کوئ دعاګانې پک کوئ بالکل ګرانو کتونکو څنګه چې محمد علي خان وي اسدالله راشه مبارکي خو خپل پین ته که نه هغې ته مبارکي د روژې مبارکي وایه بیا به ورته د اختر مبارکي وایو د روژې خو ورته ووایه که نه روژه دې ډېر ډېر مبارک شه روژه ډېر مبارک شه صحیح ده ښه ګرانو کتونکو دا د خبرو مطلب او مرام هم ده چې دا ماشومان یقینا یو جذبه لري دوی هر مازدیګر روزي او بیا په خلکو کې تقسیم کوي په کور کې څه پخ کړي وي روباسي خلکو له ورکي چوټه ابوبکر خان او سره د وروڼو نو د هغوی دغه سیسټم روان وي دغه هم تاسو سره شریکوو ورسره ګرانو کتونکو بیا وایم چې الله پاک موږ له یو چانس راکړی دی د جنت دروازې پکې کولوي بیا یا نصیب ډېر خلک په تېره روژه کې ژوندي په دې کې را سره نشته بله روژه کې به مونږ یو خو نه به یو د دې موقع نه راځئ چې مونږ تاسو پیدا اوچته کړو په خپل رب باندې خپل ځان وبخو خدمتونه وکړو د عبادتونو لوټنه وکړو ښه کم خلک چې په دې روژه کې چېرې روژه خو اسانه ده ډېر ښه موسم دی یخني اوبه تنده پکې نشته نو هغوی بیا لوټ مار کوي نو د دې نه پیداوالی او د عبادتونو لوټ مار وکړئ نه چې تاسو پکې نور څیزونه خرڅ کړئ په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه خوشحاله